السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن یو دوه ویډیو کلیپان در سره شیر کوو. یو عمران خان دی او یو شیر افضل خان دی. ما ته ورونه وایي که هر وایي داسې وایي نه چې یار پرېږده وه د سوشل میډیا ولې دې جان پازاب کړی شو خدای کاروبار در ده هر شی در ده نو هسې ولې دې باندې دې جان پازاب کړی ده نو ولې زه نه څه پرېږده وای په هغې دې دوه کلیپانو چې زه تاسو ته بیانوم دا کلیپ وار و اخري پورې ما سره اوسئ. پهله عمران خان ول کلیپ وار وایي بیا شیر افضل خان ول کلیپ وګورئ بیا په هغې باندې اصل وجه دا ده. दो तबके जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करेंगे। नंबर वन, जो बुज़दिल हैं, जो डरते हैं कि हम ये ताकतवर जालिम के सामने खड़े होंगे तो वो हमारे पर जुल्म करेगा, तो एक तो बुज़दिल जुल्म का मुकाबला नहीं करते और दूसरे खुद गर्ज। अगर मैं समझ रहा हूँ मेरी जिंदगी बड़ी आसान है, मेरे पे सब कुछ है और मेरे माशरे में जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी आसान है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की एलीट का है कि हमारी एलीट क्योंकि वो कंफर्टेबल है, आसान जिंदगी है, नौकर हैं, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों जालिम का मुकाबला करें और इस तरह एक माशरा गुलाम बन जाता है। ज़ाख़्पल हक वालम साहिब सकलंग नवालम ज़ाख़्पल हक वालम साहिब सकलंग नवालम ज़दख़्पल काम बचोल आमन वालम जंग नवालम او بوزدل نه یم پښتون یم مرګ نویره نکړم دا چې ناکام کوم نو خپل وطن بدرنګ نه غواړم مننه بوزدل نه یم پښتون یم مرګ نویره نکړم دا چې ناکام کوم نو خپل وطن بدرنګ نه غواړم او زه په جهاد د سره تیر یم خو د کفر خلاف زه مسلمان د مسلمان په وینو رنګ نه غواړم مننه. ملګرو تاسې د عمران خان سپیچ واورېده چې یو بوزدل او یو اصل مقصد خبره چې کومه ما تر سره کوله خود غرض هغه کس لکه څرنګه عمران خان وویله چې یو خو دې معاشرې چې دا دوه کسان حق باندې نسي جردی ځکه خو موږ غلام یو چې خود غرض موږ هغه کسان یو په دې معاشرې چې واقعي 100% زه د عمران خان خبرې سره ایګري یم چې موږ چې کوم دغسې خلک دي کاروباریان دي له نور خلک دي چې هغه خپل جان سوچ خو کوي خو د معاشرې دپاره دا هیڅ داسې رول نه ادا کوي هر چې چوره چانه کېږي وس مطابق ته. عمران خان چې کومه خبره ده دې سره زما ذهن چې ګوره ما وس رسېږي غږېدا وس مې رسېږي کوم دپاره ما چې وس نه چوره کېږي زه کوم او دا ټول مین وجه دا ده چې زه دې خبرې زه دومره متاثره یم دې خبرې نه او ټول هغه خلکو ته وایم چې دې چې چا چوره وس رسېږي هر سړي ته پکار ده چې قوم دپاره چه نه چه خپل حق خپل رول ادا کړي. دې مطلب دا نه ده چې زه خپله زندګي عایشي چې زه خپله زندګي پرسهولت زندګي ما تېرېږي نو زه دې غلی ناست یم نه موږ ته پکار ده چې دې معاشرې چې هر یو کس خپل عوام دپاره یو اهم رول ادا کړي. دومه خبره شیر افضل خان ول کلیپ تاسې وکاته شیر افضل خان مروت کومه زه تاسو ته مخاطب یم چې دغه نن شیر افضل ته د کیمرې چیږې کېږي که نه او د شیر افضل خان ته د موبایلونه مخې ته ګرځي دا شیر افضل خان ته نه دا ټول مروت تاسو قوم ته دا چیږې ګردې شورې خو که چیرې تاسو جانونه په دې باندې پوه کړل او چیرې تاسو جان چې شعور پیدا که دا نن چې کوم شیر افضل خان کوم عزت خدای ورده او خدای پاک چې کوم موږ ته د مروت قوم ته د په سر باندې کوم عزت میلاو کېږي زه وایم چې ډېر کم خلک په دې باندې وپیاړي. نن دا کیمرې دا کلیپ چې تاسو وکتلې داسې هزارو کیمرې چې شیر افضل خان ته مخې ته مخ کېږي دا ټول تاسو مروت قوم ته چیږې کېږي خو که چیرې په جانو باندې وپیدلو جان چې مو چیرې شعور پیدا که نو زه وایم ګوره مروت قوم دلته به ما سره هر چا اختلاف وي هر سړی به ما ته وایي چمچه یې وایي بله یې زه چې چیرته حقه خبرې په حق باندې چوکي زه د یخ سړي ښه غټه چمچه یم که چا په دې باندې زړه ښه کېږي او که بدېږي
ګوره زه چې چوره ما ویډیوګانې په چا بدې لګي لا چوره چې د نوره تیر سیاسي لیډرشپ چوره خلک دلته سپورټران دي هغې نه زه دا پته کوم چې ظالمانو کله به تاسو چې شعور راځي کله به تاسو په دې باندې پوه کېږو چې 75 سال راسې دا خلک تاسو پاره وکړه چې شاید تاسو یې داسې ماته ووایو چې تر اوسه پورې تاسو پاره وکړه چې شاید چې مزید تاسو دی نه دغو خلکو نه بیا توقع ده او تاسې بیا دې خلکو دومره سپورټ کوو هغه کوو چیرې جانونه بدل کو معاشره چیرې خپل هر ټایم سره هر شی چینج کېږي تاسو به کله بدلېږو څه شی وکړه دې خلکو تر اوسه پورې دې خلکو موږ ته کومې نارې کولې او چور هر جی باندې خدای پاک داسې بې عزته کړل چې تر اوسه پورې دا وپالټئ چې چوره سره چې مسلې یو بل خلاف دا ټول چا سبق درکړ سترګې مو یې په خلاصې کړې عمران خان دا خلک مخکې ټول د یو بل دښمن وله نن دو سره یو جیته دی ملک کوم جیته ورساو او حالات تاسې کوم جیته ورسول نو کله به تاسو پوه کېږو او چې تر چوره پورې عمران خان غوندې چې تر کله پورې تاسو دا غلامي زنجیرونه او ډر تاسو تر چوره پورې ختم کړی نه تر هغې پورې به دغسې غلام یو او دغسې به در سره کېږي او دغسې به پاسمانده یو او دغسې به تاسو مهنګایي چې نور سهولیات چې پیسه ووایو لکه څرنګه چې اوس یو نو مهرباني وکړو تنقید هر سړی به وي خو زه دا وایم زه جان پاره نه یې لګیا ما په زندګي باندې خپل ذات چې کوم ما که کار راغلی ما به د یوه سیاسي لیډرشپ ته نه ورشولی ما به نه شیر افضل خان ته ورشولی ما به نه بل ته ورشولی نه زه کلاسپور نوکري پاره لګیا نه زه خپل ټوبیل پاره لګیا نه زه بل څه شي پاره لګیا زه خو خبره د ټول مروت کوم خبره کوم ټول علاقې خبره کوم نو تاسو ته پکار ده چې هر سړي ته پکار ده چې دې سره موږ خپل جانونه بدل کو حق سره ودرېږو حق سچ سره ودرېږو او دې ظلم او بربریت خلاف ودرېږو او چې کوم موږ د ملک چې آیین او قانون ده هغې سره ودرېږو الله دې وکړي چې موږ ملک باندې د الله رحم وکړي دعاګانې به کوو خو دې قوم ته وایو چې الله رسول ته وګورو چې تر چوره پورې عمران خان غوندې تاسو دا ډر له زړه نه ختم کړی تر هغې پورې به غلامان مننه یې شکریه